دا د تحصیل مندڼ په لرې پرته سیمه نګری امازۍ کې د څاروو میله ده. دا میله د کال 12 میاشتې د هر زیارت په ورځ لګي، چېرته چې د پښتونخوا په شمول د ټول ملک سوداګر د څاروو اغوستل خرڅول کوي. خو د قربانو په وخت کې په میله کې رش نور هم سیوا شي. لکه د نور کله په شان سخت کال هم د سوداګرو سره سره عوام د قربانۍ دپاره د څاروو اغوستو له میلې ته راغلي، خو د مهنګایۍ نه سر ټکوي. میلې ته د قربانۍ د څاروي اغوستو دپاره راغلي د ناوګۍ کلي حافظ الحق وایي چې سهار راغلی یم، ټوله میله مې وکته، خو له څاروي ډېر ګران دي. حافظ الحق وایي چې خلکو د ګرانۍ نوم اورېدلی او هر سړی د څاروي د 1 لاک نه سیوا بیه وایي. یو بل تن چې څاروي یې میلې ته هرڅله راوستي وایي چې سهار مې څاروي راوستي، خو له مهنګایي ده خلک یې هسې تپوس کوي او څوک هم اغوستی نشي. د سوات سره تعلق لرونکي یو سوداګر چا چې په میله کې 12 څاروي اغوستي وایي چې موږ دلته څاروي ګران واغوستل او اوس به یې په سوات او نورو منډایو کې ګران خرڅوو. وایي چې څاروي ګران دي او د اغوستو نه دي. میله کې موجود د کچه غوښې یو کسابي وایي چې نن د څاروو ریټونه ډېر تیز دي او که د مهنګایۍ دا حال وي نو د سبا نه به د غوښې کیلو په 200 خرڅوو. میلې ته د څاروو اغوستو دپاره راغلي ډېر خلک په دې امید تش لاس واپس لاړل چې کیدای شي د ذله بندۍ لګېدو سره په راروان زیارت څاروي ارزان وي. د میلې د ډاک سره خوا کې د څاروو د آرایش او زیبایش سامان خرڅونکي یو ماشوم وایي چې سهار راسې مې څه هم نه دي خرڅ کړي، ځکه چې څوک څاروي نه اخلي نو د ښکلا سامان به ورله څه واخلي. د بونیر اولس د ضلعي انتظامیې مطالبه کوي چې ضله بندي دې د اختر پورې برقرار وساتلی شي چې څاروي ارزان شي، کینې د مهنګایۍ دا حال وي نو ډېر خلک په د قربانۍ نه محرومه پاتې شي. وایي دا راته ووایه د نګری میلې ته راغلې د اختر دپاره څاروي اخلي، څه پوزیشن دی؟ څاروي ګران دي ارزان دي؟ څاروي خو سهار په 2 بجې راغلی یم، د حد نه ګران دي څاروي. چې چا نه تپوس کوي 1,40,000 دوه غاښې څاروي یا دي. انتهایي مهنګایي د څاروي ډېر زیات ګران مهنګایي ده، خو لکه د خلک د څاروو ډېر زیات ریټونه وي، د حد نه سیوا ریټونه څاروي وي. سوره مهنګایي چې ده د هغې نه هم سیوا ریټونه وي او د هغې نه هم سیوا ریټونه وي دا څاروو. نو څه به کوې؟ څاروي به اخلې که نه به اخلې؟ اوس مجبوري ده خامخا الو به نو چې څه خامخا دغه دی که نه، نو دا به اخیسته غواړي. نو دا راته ووایه څاروي د میلې ته راوستې دی خرڅوي، څه پوزیشن دی؟ څه ټایم راغلی؟ خلک یې تپوس کوي نه کوي؟ بس دا خو مې سهار راوستې ده په 8 بجې، خو مهنګایي ده خلک هسې تپوسونه کوي او اخیستی نه شي. څو روپۍ ته وایې؟ د دې 1,60,000. 1,60,000 باندې د قربانۍ دپاره که د پیو مایو دپاره؟ د قربانۍ له شو کلې که پیله نه ګرانې نه دي؟ بس څه وکړو نو مهنګایي ده نو. وروره دا راته ووایه 14 څاروي دي اغوستي دي او میهین څاروي دي د نګرۍ په میله کې دې واغوستو، نه څه وایې ګران دي ارزان دي؟ خلک خو نشي اغوستي وي ګران دي. یاره موږ پکې دا واغوسته خو ګران دي څاروي. څو څاروي مو واغوستو؟ 14. دا بیا بل ځای خرڅوې که نه قربانو له؟ دا قربانو خرڅو په سوات کې. د سوات نه دلته که راغلي؟ هلته که خو به دې نه هم ګراني که نه؟ هلته هم ګران دي، بهر ځای کې ګران دي، مړه مهنګایي ده.